السلام علیکم دوستانو دا ویډیو په سعودي کې یو سوشل ایکسپریمنت شوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دا تاسو وګورئ بیا په دې باندې خبرې کوو شمنا عندنا باقي شهور يا شيخ حافظ علينا ما هو الطيب الا طرد الشهور دوستانو د دې ویډیو مطلب دا دی چې کله په انډیا کې هندوانو د رسول خدا صلی الله علیه وسلم بارک ګستاخانه الفاظ استعمال کړه نو په ټول عرب سوشل میډیا باندې د بایکاټ یو مهم شروع شو الا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا مودي او د انډیا چې څومره پروډکټ دی د اغینه بایکاټ شروع شو په غټ چې څومره سوپر مارکیټ دی په هغې کې ګورئ دوستانو هغه خلک کوم چې په پاکستان کې د عاشقان رسول دعوه کوي هغه نن په دې موضوع باندې چوپ پاتې شوي دي هغه خو د اقتدار دپاره هر څه کولی شو لیکن د رسول خدا صلی الله علیه وسلم دپاره هغه یو بار ته راونه وته یو احتجاج هغه ریکارډ نه کو آیا ستاسو دا محبت صرف برای نام دی آیا تاسو به د قیامت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه مخامخ کیږئ کله چې د اقتدار خبر راشي نو تاسو خو بیا ښې منډې وهئ کله چې خبر رااله د اقتدار تاسو وایئ چې یاره د فرانس سفیر ملک بدر کوي لیکن نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې ګستاخانه الفاظ استعمال شوي دي او نن تاسو په هغې باندې غلي ناست یئ د قیامت په میدان کې به تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه مخامخ کیږئ تاسو له شرم او حیا پکار ده چې تاسو د خپل اقتدار دپاره پوره پاکستان بندولی شئ تاسو د خپل اقتدار او د کرسۍ دپاره او د تخت اسلام آباد دپاره ټول د پاکستان عوام په اذیت کې مبتلا کولی شئ روډونه ورسه بندولی شئ لیکن تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله آقای دو جهان دی او الله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باره کې فرمایي چې ستا ذکر به ورفعنا لک ذکرک ستا ذکر به همیشه هغه اوچتي نن تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې یو دغه نشئ دغه کولی یو احتجاج نشئ ریکارډ کولی یار لږ حیا او غیرت پکار دی تاسو له